ماشومان چی نورم روانی کوي سپیرتوب راځي. دغه رنګې ابن عمر سے فرمایي وی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله یو سړی ستاسو کې خوراک کوي نو په ښي لاس ته خوراک کوي او کسکاک کوي اوبس کی چیس کی شربت کی هر څه چې د څښلو څه شي وي نو هغه دې په ښي لاس باندې. نو دا چې سړی روټه خوري نو روټه دې په ښي لاس باندې خوري او کچیس کی پیاله په ښي لاس نیول پکار دي ګلاس هم په ښي لاس باندې نیول پکار دي. دا رنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا په بل الفاظ سره میلی نبی علیہ السلام فرمای ندی خوري یو ستاسو په ښي لاس باندې او ندی سکی ستاسو نه یو تن په ګس لاس باندې. ولی شیطان په ګس لاس باندې خوراک کوي او شیطان په ګس لاس باندې سکاک کوي. یعنی دا د شیطان عادت ته او شیطان د انسان دشمن دی. نو ته د هغه خلاف وکړه. شیطان په ښي لاس باندې خوراک نه کوي په ګس لاس باندې کوي. شیطان په ښي لاس باندې سکل نه کوي په ګس لاس کوي. نو ته د هغه الټا وکړه. د هغې څه وکړه؟ د هغې الټا وکړه. ځکه سړي ته د دشمن چې څنګه دشمن بدي شي د هغه ادای هم بدي شي د هغه عادتونه هم بدي شي. شیطان دشمن دی د هغه سره د دشمنۍ اظهار وکړه. شیطان په ګس لاس خوراک کوي نه ته په ښي لاس. شیطان په ګس لاس کا کوي ته په ښي لاس باندې. دغه رنګې یو روایت کې دام راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت جابر سے وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړی دی چې دا خپلې ګوتې د خوراک نه بعد وسټا. دغه رنګې قاسم وسټا چې دا د هغې وجه بیا حدیث کې دا ده چې انسان ته پته نه لګي چې کوم یو نوڼی کې الله ستا دپاره برکت ایښی. هسې نه دغه کم پاتې شوي و په هغې کې برکت ایښي هغه یو نوڼی کې برکتی نه هغه برکتی طعام به ستا نه پاتې شي. علما ذکر کوي یو بل روایت کې بیا راځي چې په خپله دې ګوتې وسټي یا د بل باندې وسټي. یو سړی خپله چې دی نو موړ شو ګوتې نه سټي نو خپل شاګرد باندې یا خپل زوی له ورکي وغیره. نو دا کاسه چې دا هغه هم چې دی نو څه سټل چې هغه انسان د پاره استغفار وي. تاسو د سار حدیث کې ویلو سار مانځه پس چې موږ حدیث وای شیطان دا کاسه سټي چې کله پاتې شي نو دا کاسه چې انسان خوراکو کې پکې او دا خپل او سټي دا کاسه ورته وي الله دې داسې د ګناهونو نه پاکا لکه څنګه چې د شیطان د سټلو نه محفوظ کما. نو دې کې دا بل ادب شو تقریبا څلورم ادب دی د خوراک چې انسان خوراک کوي نو ګوتې هغې پسې خوراک نښتې دي نوڼې وړې وړې ذرې نښتې دي نو هغه دې صفا کړې ودې سټې. دغه رنګې هغه دې کاسه پاتې ده کاسه دې وسټې. ابن عباس صاحب هم دغه فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایلي کله چې یو ستاسو کې انسان خوراک کوي نو لاسونه دې نه وینځي تر دې چې یې خپله وسټي یا بل باندې. بل باندې معنا مطلب ستا محبوب ښځه ده بچی دی شاګرد دی هغه ته دا چې دی نو څه کوه وسټه. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هم فرمایي چې شیطان تاسو ته هر وخت حاضرېږي. یو حدیث کې دا راځي چې انسان په دې وجود کې شیطان داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي. یعنی څنګه چې انسان د شیطان دا وینې په ګرځېدو باندې نه پوهېږي. انسان د وجود کې وینه روانه ده خو پته نه لګي چې دلته تا ته خو ځان نه ښایي. دقسې شیطان ستا د وجود کې ګرځي خو تا ته ځان نه ښایي. او دویم علما ذکر کوي لکه څنګه چې وینه وجود کې هر ځای ته ځان رسي دقسې شیطان د انسان وجود کې څه کوي هر ځای ته ځان رسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي شیطان تاسو ته هر وخت کې حاضرېږي. مانځه ټیم کې حاضرېږي روټې ټیم کې حاضرېږي خوراک سکاک ټیم کې حاضرېږي هر ټیم کې.
بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي تر دې پورې چې تاسو ته د خوراک ټیم کې دا شیطان حاضر شي کستا د لاس نبی یو نوڼه پریوتا نو هغه نوڼه شیطان ته مپرېږده خوره وغیره و پسین خطا هغه خوره تلرکه نو وی خورا شیطان ته مپرېږده دا بل ادب شو پنځم ادب شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تا نه خوراک د لاس نه پریوتو طعام پریوتو او هغه د خوړلو لایق دی یا د خوړلو لایق کیږي مطلب دا دی چې هغه بس لږ شانتي صدقین ختی دي هغه ته لرکا او وی خورا هغه ته لرکا وی خور شیطان ته مپرېږده او یو صحابیو د باچاهانو دربار کې ناستو نو غیر چاپیر ټول باچاهان ناستو ناغه نوڼه پریوته نو هغه راواغسته صفای کوي خړه نو یو بل کس ورته وی دا خو یو نوڼه وبل راواغسته دا باچاهانو دربار دی غټ خلک ناشتي دی بدر پسې خان دی هغه ورته ډېره ښکلې خبره کړې هغه ورته زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت د قمقلو د وجه پرېږدم اترک سنت حبیبی لهؤلاء الحمقاء او قمقل ما کدا نوڼه راواغسته نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه ده د دې قمقلو د وجه نه دا قمقل دی ما پسې دی خان دی خان دی خیر دی دا قمقل دی او زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه د قمقلو د وجه نه نشم پرېښود او قمقل دی یعنی خوراک یوازې دا نه دی چې انسان بس خېټه ډکه کړي دې کې ځان له سنت طریقې دي ځناور ولې خوراک نه کوي دا سنت طریقې سره دا شی سنت طریقې سره وشي نو خوراک به خوراک وشي او سنت طریقې به دا شي ثواب به ثواب ملوش دا رنګه ابو جحیفه سے فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې ز خوراک نکوما متکئن چې ما تکیا لګولي ډډه مې والی او دا بل ادب شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې زه داسې طریقې سره خوراک نکوم چې ما دیوال ته ډډه والی یا تکیا تا یا بالښت دا شپږم ادب شو چې انسان خوراک کوي نو دی به طعام ته داسې ناستي چې ځان به ورته حاجتمند ګڼي زمونږ د علماء دیوبند اشرف علي تانوي رحمه الله د هغوی په سوانحو کې راځي چې هغوی به خوراک کو نو هغه روټۍ او سالن به د کټ سر ته ایښو خپله به لنګې ته ناست او د دې قدر پکار دی د دې احترام پکار زه دې ته محتاج یم نو چې یو انسان ډډه والی ده او هغه خوراک کوي نو دی وی زما د الله د رزق ته حاجت نشته دی د مطلب دار مقصد د د ناست نه او د ډډې لګولو نه دا مقصد دی چې بس د سکوما زبر چې دی نو سره دې ته حاجت نشته دی دا سه ځان